بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. دا بل روایت ابو شریح خویلد بن عمرو الخزاعي ندی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الہ العالمین ز د دوو کمزورو حق چې دی نو دا ګناه ګڼم چې غزایش یو یتیم دی او بل زنانه ده. دا دواړه کمزوري دي، عاجز دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه یو مطلب دا دی د حدیث چې زه د دې ضعیفینو د دې دوو ضعیفو که چېرته یو سړی حق ووایي نو دا زه ګناه ګڼم، یعنې ګناه ده. د یتیم حقوال یا د زنانه حقوال دا چې کوم دی نو ګناه ده. یا دویم مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام وایي زه د دې دوو ضعیف او د کمزورو د حق باره کې تاسو یرومه، تاسو له یره در کوم چې هسې نه چې د دې دوو کمزورو حق هغه ووایي. هغه همدغه دي چې یو زنانه ده او یو چې کوم دی یتیم دی، بې پلاره ماشوم دی. چونکې دا کمزوري دي، د دې سهاره نشته. د یتیم او بې پلاره ماشوم د هغه هم سهاره نشته، ځکه پلار یې سهاره او هغه اوس نشته. زنانه دا هم کمزوري ده. نو په دې نسبت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي او بل حدیث کې داسې راځي نبی علیہ السلام وایي زه د کمزورو د حق ورکولو سره محبت کوم. بعضې څیزونه داسې دي چې هغه کمزوري دي، هغې له چې حق ورکړي نو دی باندې زه څه کومه. نبی علیہ السلام وایي د دې سره زما محبت دی. یو په هغې کې چې کوم دی نو زنانه ده چې ډېر خپل حق هغه چې کوم دی نو ورکړي. د حق هغه دام دی لکه نن سبا که ستاسو خیالي د زنانو حق مکمل وهلی شوی دی. مطلب په جایداد کې د هغې حصه نشته، د هغې حصه نشته. په میراث د مړي کې د هغې حصه نشته دی، بلکې کومه لور خور چې خپله حصه غواړي نو اکثر هغه به په کور باندې بندولی شي. حالانکې څنګه چې زوی د پلار یعنې زوی د پلار زوی دی نو داسې دا لور هم د پلار څه ده؟ لور ده. څنګه چې د زوی په دې مال کې حصه ده او دارنګې په دې جایداد کې حصه ده نو دغسې د لور هم ده. البته بیا په هغې کې فرق دی. که چېرته سړی مړ شي او د هغه لوریانې او زامن پاتې شي نو بیا د زوی دپاره ډبل حصه ده او د لور دپاره یوه حصه ده. او که یو سړی په ژوند باندې ورکوي نو په کار دا ده چې د زوی او د لور فرق پکې ونه کړي. بهتره دا ده یو شانتي حصه به ورکوي. څنګه حصه چې زوی له ورکوي دقسې حصه به چا له ورکوي؟ لور له ورکوي. بهتره دا ده تمامو فتاوو لیکلې ده. نو دا ضعیف مخلوق دی. د دې وجې نه هغه کله کله د دې یېرې د وجې نه خپل حق نه غواړي چېرې دا ورور دی یا پلار دی دا به مې بیا په کور باندې بنده کړي، بیا به وایي مه راځه ما کره. نو په دې بنیاد باندې اکثر لورو هغه حق نه غواړي. خور حق نشي غوښتلی چې دې به مې بیا په کور باندې بندوي. او دا خو زمونږ بلکل لکه یو رواج دی، یو رسم دی چې مثال طور باندې لور اړو د سره څوک په میراث کې حسابوي نه، خور د سره اړو څوک په میراث کې. هسې د میراث مسلې نشته. سړی مړ شي نو خلک یې د خیراتونو د دریمو او د جمعو د څلوېښتمو غمونه کوي، خو چې کوم فرضي مسله ده نو د هغې حق د هغې هېڅوک سوچ نه کوي، فکر نه کوي چې مثال طور دې مړي سره فرضي مسلې تړلې دي. د ده نه چې کوم مال پاتې شه په دې کې باقاعده د دې ټولو وارثانو حصه ده، د ده د پلار پکې حصه ده، د ده د مور پکې حصه ده، دارنګې د ده د بچو پکې حصه ده. د دې د سره څوک پوښتنه نه کوي. د دې وجې نه دا مسله ورکه غوندې ده. زه کله کله وایم دا پښتانه چې دي
نو په قرآن کې جوړېدی وي چې دا سوره نساء پکې نشته دی ځکه چې سوره نساء مکمل چې کم دی نو د قرآن نه وتلی صورت دی دویم چې کم دی نو سورة النور پکې جوړېدی وی نشته دی سورة النور هم دی د قرآن نه لږ بهر ګڼي او د هغې وجه دا ده چې سورة النور کې د پردې مسله ده نو بس اوس خو بیا د شوپینګ دغه دی که نه موسم دی اوس خو به بیا لکه زنانه ټولې په دغه پرتي په کاټلنګ او دارنګې چې کم دی نو په یو ځای بل ځای مارکیټونو کې به ګرځي او دارنګې سورة النساء کې د میراث مسله ده د هر چا میراث ذکر کړی دی او د هر چا حق د مړي په مال کې ذکر کړی دی اوس د هغې چې کوم دی نو علماو لیکلي دي یو عالم وفات کېده نو بل عالم یې تپوس له لاړو ماسوتنی ټیم و نو د هغه ساه ووته نو دا بل عالم ورپاسې د ډیوه لګېدلې و نو هغې مړه کړه نو وارثان یې غوسه شو چې مولوي صاحب محترمه دې وخت چې خو موږ ته د رڼا ضرورت دی ځکه د خپې برابرول غواړي د لاسونه د خوله بندول د ده سترګې بندول دي او تا راته تیاره کړه هغه ورته وویل چې دې کې څو پورې ساه وه دا تیل د ده و چې کله دې ساه ووته دا تیل د دې ټولو وارثانو شو پردي شو اوس که د دې وارثانو اجازت وي نو دا تیل به بل شي که د دې وارثانو اجازت نه وي نو دا تیل به نه بلېږي ځکه دا پردي شو نو خیال لري د دې وجې نه زمونږ دا د معمولي د تیلو خبره وه او زمونږ په رواج کې څه وه لومبی به د هغه چې کوم دی نو د موږي نه بهترین څاروی څه کړ هغه رایله که هغه د ورپسې لومبی حلال کړه پوه شوې نه به د یتیم نه تپوس و نه به د وارث نه تپوس و هېڅ به نه و نو دا د یتیم سره هم ظلم کېده او هغه خو څه نه څه ختم شوی دی د یتیم سره ظلم خو د زنانه سره دا ظلم دا خو بالکل روان دی دا څه دی روان دی نو کله کله یاره چې په واده کې مې له سامان وکړو بس حق مې له پوره کړ نو ولې دا سامان تجویل نه دی کړی د زوی په واده خرچه ډېر راځي که د لور په واده تپوس کوم یا د زوی په واده نو که ته مثال ته ور دغه حق د لور په دې سامان سره پوره کېږي په کار دا ده چې د زوی واده دې وکړو په هغه دې خرچه ډېره کړې ده په کار دا ده چې زوی هم د میراث نه ختم شي خو بس څه به ووایم الله دې معافي وکړي بهرحال مسله دا درونو دې حدیث کې نبي علیه السلام د دوو ضعیفو خلقو دغه ذکر کوي حق ذکر کوي ابو شریح خویلد ابن عامر الخزاعي رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم یا الله انی احرج حق الضعیفین زه ګناه ګڼم حق د دوو کمزورو چې هغه وخوړلی شي چې یو یتیم دی او بل څه دی والمر او بله زنانه ده یا اللهم انی احرج یا الله تعالی زه یره ورکومه د حق د دې دوو کمزورو چې د دې دوو کمزورو حق وخوړلی شي په دې کې زه ګناه ګڼم او زه خلکو له یره ورکومه چې هغه د یتیم حق دی او دارنګې د زنانه حق دی الله رب العالمین دې عمل کوو ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لي ولوالدي المسلمات والمسلمين قال لا اله الا الله